دا الله منظور نظر هغه خلق دی چې د چا ټول ژوند الله پاک د خپل یاد د پاره منتخب کړي. د چا په ژوند کې چې د غیر الله یاد وي داغه د ژوند انتخاب چې دی د الله د پاره نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زمونږ دا پښتانه ورته پیرانی پیر صاحب وي. دا دومره لوی سړی تیر شوی دی چې داغه د لویوالي انداز زستاسو په مخ کې بیانول نشم. داغه د علم مقام زستاسو په مخ کې بیانول نشم چې علم ظاهری او باطینی الله دته څومره لوی ورکړ. عزیزانو یو علم ظاهری دی او یو علم باطینی دی. دا مونږ خلق چیو دا علم ظاهری کس پبو پوری تلی که علم باطینی کی تاسو سلگا خواری او مزالو کو نو بیا به د بلې تماشې انتظارو نه کوي. که په دغه خایست باندې خبر شوي نو بیا به بل حسن ته ونه ګورئ. رحمان بابا وی په خایست زما د یار نه دی خبر سو، په خایست زما د یار نه دی خبر سو، که خبر شي پرې به نه دی دغه درسو. بل حسن ته به ونه ګورئ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د جمعې ورځ وه، د بغداد په جامع مسجد کې تقریر کولو. دا آیات وی چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. په دې آیات کې عزیزانو درې سيزونه راغلي. یو لفظ سبحانه دی، یو لفظ اسرا دی، او یو لفظ اقصا دی. دی آیات کریمه کې الله د پیغمبر علیہ السلام د معراج بیان کړی دی چې د پشپا کې ما اسمانونو ته بوتلو. علماء لیکي چې دا لفظ سبحانه په ابتدا کې ولې راوړو. الله خپل تقدیس او تطهیر ولې بیان. دلته د سبحانه ضرورت سو. علماء محققین وایي چې لفظ سبحانه دا ذکر راوړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج لو باندې الزام لګیدلو چې دا دې چې وایي چې زه جسمانی طور اسمان ته تلم، دا خبره رښتیا نه ده، دا په خوب کې بچرته تلی. نو الله وی چې سبحان الذي اسرا. څنګه
چې الله د ټولو عیوبونه پاک دی، د ټولو عیبونو نه الله څه شی دی؟ پاک. دغه سي خپل محبوب د ټولو عیبونو نه پاک پیدا کړي. ګوره چاته چې الله داسې جسم ورکړي چونکه پیغمبر د هر قسم نجاست نه پاکو، نو مچم نږدې نه ور پرې خو چې په بدن یې چرته ګندیون. په بدن یې مچ خو پرېږده. جلال الدین سیوطی لیکلي دي چې پخوا به سړي د شپې د کوټې نه بار وتل چې دي دا ښه نه وي. نو ورکوټي او دسماتي د پاره به پخوا لوخه خلکو کوټه کې کې خو چې ورکوټه او دسماته ورشینو لوټه کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وینځوا هغه ته یو ورځ وی چې ورشه غزما کوټه کې هغه لوخه چې پروت ته هغه بار توي کا. هغه ورته وی چې صاحب هغه څه شو الوخي کې خوبوي ما دا خیالو کو چې دا وبدي خو ما اوس کړي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې کار دی بیبي غلط کړي دي چې بیا دا سونه کې خدا ستاد او پښتو نه با چې پیدا کیږي نو د خلینه به د مشک او د عنبر خوشبوئی زی. د چا چې ورکوټه او دسماته داس لوی قضاء حاجت په ټوله زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چالي دل نه دي. د ابو داود په ابتدا کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قضاء حاجت تتلونو ابعد لفظ راځي غالبا ډېر لره بتلو ډېر لره التبا چې د پناه څه شی نو بوټو ته به په لاس اشاره وکړه نو دا بیابان بوټي به ټول رااله او دنه به غیر چاپیر پناهي وکړه. قصیده برده والا خپل شعر کې او دې طرف ته اشاره کړې ده چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم. اے زما محبوبہ تاغه هستی چې ستا د ګوتې په اشاره به بوټو بیخ پورا منډې والے او درنه به پناهي جوړو. قضاء حاجت به چوشو زمکه به د فلش کار کولو لاندې به ختم شو. چالی دلی نو په ټوله زندګۍ دا داغي ذات اقدس. نو سبحان الذی کی اشاره د دې خبره ته چې څنګه زما ذات د ټولو عیبونو نه پاک دی دغه سي زما محبوب هم د دې عیب نه پاک دی چې دا کوم الزام په تاسو لګول. په خوب کې یو سړی چرته بوتلل دا صفت ناقصه ده. او دا الله هر صفت چې ده هغه کامل کامل.
هر صفت. نو په خوب کې بوتلل صفت ناقصه ده. نو الله وی چې زما ټول صفتونه کامل دي، زه چې د کوم صفت بیان کوم نو هغه صفت کامله ده. ما خپل محبوب روح یوازې اسمان ته نه دی بوتلی بلکې د جسم مم بوتلی. بیا ورپسې اسرا د شپې مې بوتلی. دلته یو بل اعتراض دی چې دا معراج د شپې ولې وشو؟ پکارو چې د ورځې د خلکو په مخ کې په براق سور کړی وی او اسمانونو ته بوتلی وی، نو چا به انکار هم نه کول. داغه جواب کوي چې نه، دا معامله د پیغمبر اسمانونو ته بوتلل معامله د عشق وا. او عشق چې دی هغه ښکاره شی نه پټ وي. او شپه چې دا هغه پرده پوخه ده د عشق د پاره. الليل للعاشقين ستر، الليل للعاشقين ستر. شپه د عاشقانو د پاره ډیره لویه پرده ده. نو دا معامله د عشق وا، ځکه دا سفر په شپه کې وشو. بیا لیلن پکې راغلی دی. لیلن کې علما وایي چې دا تنوین د تقلیل د پاره دی. اوس تنوین تاسو څه پیژنئ؟ تنوین پیژنئ؟ ځواني مرګه ناس خو زما په دې خوله کې یاره جمعه او په خبره نه پوهېږي. اوس په دې زه مرم چې زمونږ د ملک دا قوم داسې شی دی چې خالی आवाज اوري چې دې څه وایي، پوهېږي نه. پته ورته نه لګي. اوس په دې خو اهل علم پوهېږي که نه چې د تنوین لیلن کې دا څومره د خوند شی. تنوین ویلی شي د دو زورونه، دو پیخونه، دو زیرونه، دیتا تنوین وی. نو لیلن کی تنوین راغلے دے دو زورونه دی پی. دا تنوین پا عربی دنیا کې د تقلیل د پار راځي. نو لیلن کی تنوین د تقلیل د پار دے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. نو لیل ټول شپې ته ویلې شي. کې دې شي دلته دا اعتراض کې دې شو چې دا مزل ټول شپه شوی، ټول شپه روان. نو الله وی چې نه، تنوین دې د پاره راوړو چې دا سفر د شپې شوی، خو د شپې د سترګو پر رب کې یو قدم به د براق دومره پریوتو لکه دې دی نه چې په سترګو اسمان ښکاري.
یعنی د ځمکې نه یو قدم چې دی دا په اول اسمانو او دویم قدم په دویم اسمان او دریم قدم په دریم اسمان او څلورم قدم په څلورم اسمان په اوه قدمه کې اوه اسمانونه طی شوي دي او یو قدم به د یو سیکنډ تاسو خیال را نو لیلن کی تنوین دې د پاره دی چې د سترګو په پړک اوس دا سفر شروع شوه د کم ځای نه د مسجد اقصا نه د هغه جماعت نه چې کم جماعت نن د یهودو په قبضه کې دی د اسرائیلو په قبضه کې زمون قبله اول چې دا هغه مسجد اقصا نو قبله اول مسجد اقصا د یهودو په قبضه کې ده او قبله دویمه د مکه کعبه چې ده هغه د وخت کې د امریکای په قبضه کې ده فی الحال د امریکای فوج چې ده اپ مکه کې پروت تاسو اوس بیا حج لا دغه روان دي حاجیان په دې روزه کې عمرې لتلی ډېر شی تلو اوس حج لا روان دي اوس به څلوې لین دین دي څوک دریم حج لا روان دي څوک څلورم لا روان دي څوک په سرکاري وفدونو کې روان دي دا سرکار داسې د دې د پلار دی یا د پاکستان خزانه داسې د سرکار د پلار خزانه ده چې څوک خوخی نو هغه حج تبلیغي دا د نواز شریف ملک دی یا د غلام اسحاق ملک دی یا د صوبایي گورنر ملک دی چې څوک خوخی نو په وفد کې حج تبلیغي او چې لیګین بیا د غوړ غوړ لیګي چرته مورمړې پلارمړې راونی وو چابړي والا چې راځه سپیره دی چې حج ته ولي دا غوړ غوړ لیګي خدایم به خو باسه د دینه هم لک سبق والی کنه چې په دې 15 کال کې د سړی د زوی حکومت اډو راغلی نه دی تاسو ولید چې د خدای خبر چې د کم کم ځای تاسو زم پیژنم نه تاسو خپل کلو کې چرته ولید چې داسې مورمړې پلارمړې چابړي والا بټ والا جارو والا دا پلاره چې کاغذونه راټینګي راټولي او خرڅي دا چاره نیولې یو حکومت ورته ویلي چې راځه چې حج ته دی لګن دا ملي ده سړی توپ خو زده کوي عقل پیدا کوي دې قوم کې به انسانیت کله پیدا کوي ته به کله سړی کېږي نو حج له چې ځي صاحب کروڑپتیان لکپتیان هغه په سرکاري وفدونو کې بل دا فتوا دې خلق ورکی کنه چې د حکومت ته دا اجازت شته چې په سرکاري خرچ باندې څوک حج ته ولېږي یا دغه حج کېږي د حکومت خزانه او بیت المال چې دی هغه د ټول ملک د مسلمانانو شریک دی یو ټیډي پیسه حق خو به پکې زما می ستا به می د بل به می د بل به چې تا اجازت نه کړې په پردو پیسو حج کی نو د دې حجونه داسې دي لکه یو سړی په ډیران مونږ کول ډیران خو به پیژنې کنه ورته نه پیژنې کنه تاسو چې سوټي ویستي هغه ډیران جوړ شوی په ډیران مونږ کول نو مولا لراغه مولا سے په ډیران مونږ کیږي هغه ول نه ول کیږي ول نه ول ما خو چې کولو نو کېدو
هغه دا خیال کړو چې دا مونږ جوړې دي ټیټ پاس کېدو ته وایي ول ما خو چې مونږ کولو نو کېدو دا د دې حجونه داسې شی دا خلک چې کعبه ته ورشي کعبه به ورته څه وایي دا نن چې په کابل کې تر اوسه پورې نه جوړیږي دام کعبه ته تلیو که نه تلی دومره خو به خبر وایي که نه کعبه ته تلیو که نه په پاکستان کې خبرې وکړې اسلام آباد کې او د اسلام آباد نه بیا کعبه ته لاړ او داغه کعبه نه طوافونه وکړه او زمونږ وزیر اعظم صاحب ورسره او یې ښودل چې دا ټول جوړ شو نو د کعبه اثر هم پې ونه شو اوسه پورې پکې لانچرې خلاصېږي نو د دوی متعلق 900 کاله مخکې مولانا روم ویلي دي چې بطواف کعبه رفتم ز حرم صدا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم صدا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی کعبه تلاړما کعبه راته وی چې بار دې س دنیا پلی تکړه چې زما پلی تولو لدن نرانی دا د کعبه پلی تولو والا روان د خدای په کور کې معاهده وکړي او ترننه پی جوړیږي دا جنگ د څه شي دی څه د یو بل پلارانی نه دی وځي او جنگ د دغه دی چې په دغه ځکه نه مو بل وی چې د فکر اوس به جنگ ختم شي که زه وایم چې زه نه ته اوس یو منټ زه نه ته معامله ټوله بله ده باجوړ ته روانم د منډې په سیند کې موټر ونخه اوبو کې دا اوبه دننه راننه هلته هلکان وړان وړ یو بوډا زه پکې پېژندم بوډا هغه هلکانو ته وایي چې هلکه لږ ټېله ورکوي دې موټر ته بجلیګر مولانا پکې ناست نو هغه هلکان ورته وایي چې بجلیګر مولا دې کور ته بوځه پیسې دې راکړي خدای راستي کې والا ورکړي ټېله مال پیسې والی بیخ موزه خو سمو بوړي چې 50 روپۍ مې ورکړي نو موټر له ټېله ورکړه خبره د پیسو وه که بجلیګر ملا ډوبېدوم نه یې رایستو او چې 50 لوټ یې ولیدو دیکه یې ورکړه خبره د پیسو ده خبره د کرسۍ ده خبره د اقتدار ده او زمونږ صدر او وزیر اعظم په څه پلار یو بل له مړ کړي دي چې په جنگ دي څه مرګونه یې شوي منځ ولې په جنگ دي د دې ولې پوښتنه څوک وکړي دا قوم ده دا قوم نه دی دا خو مریونه دي مریونه دا غلامان دي لکه ولې تاسو په جنګ څه چل دی ملکم د خدای په قهر اخته کړی دی عزیزانو دا قوم انعمت علیهم په دې پاکستان کې داسې سړی ګوري چې مونږ دا دعا وکړو چې خدای ما د په لار روان تاسو خو کوئ مونږ خو د خدای په نه روان ما خو د خدای پاک د دې خلکو د لارې نه اوسه کومې ادیره کې چې دوی خخي که زه ورالمه جهنم مې ځای او ځان له ځای نشم خوښولی چې کوم ځای خښ
ما دا دیری لیدلی دا کم کی مونږه خخ د دې دیرو حال ما ته ویلې شوی چې مولانا صاحب دا مړی ونه ګوره دا ټول په قبرونو کې ناستي او غوښې ته غوسیږي لګیا عزیزانو عرض داو چې دا خلق انعمت علیهم مالا کله کله سوکراشي وي یو چرته طریقه کوم یو پیر راته وخایا مهروره مونږ ته خو پیران چرته نه ښکاري که تاسو ته ښکاري ما ته یې وښایي چې ورشه دې زمانې ته ګوره او پیرانو ته ګوره پیران چې مونږ لیدلي ولاړ انیکان چې مونږ لیدلي ولاړ اوس ټول زمونږ غوندې ګڼکپان پاتې دي مونږ ګڼکپان یو بزرګي مزرګي نشته شرطیان درته وایم یا زما دا تقریرونه ټیپ کېږي هم چې څوک یې واوري نو وی ویل چې دی د پیرانو خلاف دی په هغه د ښځه په 3 کاڼي طلاق کوي چې مات پسې رانغی او دی د چا مرید یې او زه یې ورپسې بونه تلمه ما دې ورپسې بوځي چې یو سکند کې درته د هغه پیري او بزرګي مې معلومه نه کړه نو دا ګیره به درته کله یو سکند یو لی بوتلم را سره په جنگ شو تا زما بزرګ نه مانی ما راځه چلم یو 100 میله لرې و چې ورپسې لاړو مالې څه خو به وی نه که نه وی نه چې ورلو ورننوتو خلوت کې ورسره کېناست ما ورته ویل حضرت داسې چل دی چې بس یو ټکی تر درد راغلی بیګا مې څه شی خوړلی دی او خېټه کې راته درد کړی دی دا شی وښایه چې دا بیګا ما څه شی خوړلی دی ما ته وی چې خو کور کې به د روټۍ موټۍ خوړلی نو ما روټۍ خو مې خوړلی خو شی څه وه ترکاري او بیګا ما د روټۍ خوړلې نه وه یاره دا خو زه نه پوهېږم مل دا مرید خو دې وایي چې دی د اوم اسمانونو حالم وایي او لاندې د تحت السرا حالم وایي او دغه نو ته زما دې دومره خېټه کې معلومولی نه شي چې ټیپر دي ګازري دي ملی دي پیشتری دی کچالان دي الوګان دي ما څه خوړلي بیګا زما دې خېټه کې څه شی دی بس ترې راووت سړي ته مې ویل څنګه چل دی وی یاره بس دې وخت کې به توجه کې نه وه دا زمونږ حال دی که خیال هم کړی دی چرسیانو هم ځان له یو پیر ساتلی نو د هغه په دې ډېرو چرسونو سکلو سترګې سرې شوي نو یو بل ته وایي چې دیکھنا اکھیاں لالس سوچا سید دی سترګې سرې دي سوچا سید دی د سوچا سیدانو سترګې په چرسو سرې سیدان د چا اولاد دی د جناب محمد رسول الله ٹھیک شو او د محمد رسول الله سترګې خو سرې نه وي د هغه خو سترګې تورې وي او داسې تورې وي چې کله کله به رانجه واچول نو صحابه به ورته وی چې ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی
اے محبوبہ بلا د پاسه د بلا بلا جوړه یو د اسی سترګې توري دی یو د لپاره رانجم واچ راو سترګې توري سرې نه خیال امرا دا قوم سب پاغه قهر اخته سړی براشي ملنګ په کوسه کې دوست پنی چمټه به ور سره پرنګ به ور او لال شاباس قلندر دمل اخذ دنه نو هله د لال شاباس قلندر ملنګ راغلی نو بچار سي ورو ایست آسان کار غوکی مندرائی واچواو چمٹا پیدا کاو داسی سندیانو غنج ٹوپای پا سر کاو اگد اگد سر پریدا او صاحب داسی خبری کاو تا گوره چه سمرا در پسی روانی گی پا دی بازار کی دا قوم سب داسی پا دی قبرونو ادیرو کی زیارتونو کی تاسو تماشیو کی دا وسم دا قومسم په دې زیارتونو کې قوالی کېږي دوبړی او باجې دبلې غږي دا قوم ورته ناست بیا په هغې کې هغه هیډ د زیارت چې کوم نوسې وي یا هیډ وي که قوالی چې کېږي نو خلک ورشي شکرانه داسې پیسې وروړي نو هغه ته په سجده داسې نو بیا ډم لار شي دا هغه ته بیا هغه ډم سجده ورته وکړي پیسې ترې راولې دی دا تماشې ما په سترګو کړي دي اوس هم درته خیلی شم اوس مار کار په سترګو لیدلی دی دا واورئ د هندوانو مندر مې په سترګو لیدلی دی حال یې درته اوس وایم د سیکانو ګوردواره مې په سترګو لیدلې ده د عیسایانو ګرجه مې په سترګو لیدلې ده د یهودو معبد مې په سترګو لیدلی دی د پیرانو دبلېماري مې په سترګو لیدلې پکې ناست دی ناست ستا په دې پېښور کې اوس هم کي دوپړی باجې غږیږي او اغا جاره کی قربانی کی ناستی بازے باندې پکې حال راش پاس حال کوئی چاله کا په حال دا زما بجلیګر کې زوم زما جمعات ته مخامخ یو نیو سیدو یا تاسو ټول داسي نه هغه په میاش کې یو ځل قوالی کول او دا خلک به را جمع کړ او ټوله شپه به دا کیسې لګېدل یو به پاسېدو خلق بناس په دراغلو حال په درالو حال په درا ورت پیت شو مرګرو ته مې وی چې څنګه چل کوي مونږ هم ورسو ماته مولانا صاحب ته سکه مال ورزم پرېده مې داس چل میں کو چې دی ګوتی پورې مستنو تړله ستن ته زما مخکې لږ په ځان حال راوله کنه چې زه تا ته دا حال خیال حال په ابوبکر نو راغلی چې سر و مال په پیغمبر قربان کړی په ابو هریره نو راغلی چې لس لس ورځې به نهرو او پیغمبر ته وایي وګیا لکه غږ ولې نه کوې ویل سترګې مې ستا په دیدار مړې دي او سینه مې ستا په خبرو مړه ده زه روټۍ څکم دا حال په هغې نه راتله په دې کوڅه ډبو باندې حالونه را په دې ګوتې پورې مې ستنو تړله زم لاړم لوی مجلس تا دا زمونږ جومات کې څومره خلق ناست دي